नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कुर्बानी ډیر یو اهم عمل ده او ډیر زیات ثواب او فضیلت لري. خدا خبره ذهن کې کېدی د قربانی د زناورو دپاره عمرونه څومره پکار دي. د دې په باره کې په کتابو کې په احادیثو کې د دې ذکر راځي چې کم زناور د 1 کال او غوا لوی زناور که غوا لا میخه یي نو هغه د 2 کلو یي، که وښي نو هغه د 5 کلو عمر د دې دپاره شرط دی. غاښونه وتل نه وتل دا شرط نه دی، دا د موږ او د تاسې د پهچان دپاره دا مشهوره ده خبره، خو د دې عمرونه شرط دی. ها وری یا وری د 6 میاشتو یي چې د کال په ورو کې پرېږدي او غټ ښکاریږي، په هغه باندې بالکل عید کیږي او سیرلی کې په کم پسه کې که عمر تر 1 کال لږم کمی نو عید نه پې کیږي. بابو من الاضحیه صحیح مسلم کې دا حدیث موجوده ده. حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا تذبحوا الا مسنه، چې د عمر پرای مسنت زناوري هغه تاسې حلالوئ، الا یعسر علیکم، مگر دا کچیرې مشکله یي مسنه یعنی د پره عمر وال زناور. دومه خبره په دې حدیث کې دا ده فتذبحوا جزعة من الضأن، بیا د 6 میاشتو وری چې د کال په ورو باندې ګډه کې 6 میاشتو وری بالکل چې غټ ښکاریږي هغه هم حلالولی شي. په حدیث کې د 2 خبرو ذکر راغو. رسول کائنات صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مسنه زناور حلالوي، دوم چې کچیرې وری د 6 میاشتو دغه حلالولی شي چې د کال غوندې ښکاریږي. نو د دې به موږ لږ تفصیل وو. شارح مسلم علامه نووي رحمت الله علیه فرمایي قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم. مسنه چې دا ثنیه ته ویل کیږي، که غوا که کم زناوري که لوی زناوري. ثنیه چاته یایي؟ ثنیه په باره کې فقهاو د دې تفصیل کړی ده. فتاوا علمگیریه کې دا خبر راغلی ده چې امام ابوالحسین احمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي فرمایي چې ان الفقهاء قالوا، فقها دا یایي چې ثنیه من الغنم ابن سنتین، ثنیه لوزوج د 1 کال د کمو زناورو د 1 کال زناور ته ویل کیږي. وثنیه منه من البقر ای من البقر ابن سنتین، لغواجی لمیخیجی چې غټ زناوري هغه د 2 کلو شرط ده. او ثنیه ای من الابل ابن 50، چې لوخانو جرا واخې نو د 15 کلو عمر شرط ده. البحر الراحق کې علامه نجیم مصری علانفی رحمت الله علیهم دغه خبره بالکل دغه طریقه باندې لیکلې ده. مولانا خلیل احمد سهارنپوری رحمت الله علیه بذح المجهود شرح سنن ابو داود کې دا خبره بالکل دغه لیکلې ده. دومه خبره په دې حدیث کې د وری په باره کې یا د اډګتې په باره کې 6 میاشتو یي نو بیا تاسې مطلب چې د کال ښکاریږي قرباني ورکولی شي، زناور حلالولی شي. د دغه په باره فقی علامه ابن نجیم مصری الحنفی رحمت الله علیه فرمایي وقالوا هذا اذا كان الجزع عظیما بحيث لو خلد بالثنیات يشتبه على الناظرين والجزع من الزاني ما تمت له 6 اشهر عند الفقهاء. بهر رای کې فرمایي چې فقها دا یایي چې لیغ چې هغه وری مراد ده چې د 6 میاشتو کم از کم یي او دومره سربه وری چې پرېږدي په د کال په ورو کې بالکل نه سره معلومیږي. نو په هغه صورت کې د 6 میاشتو عمر چې پرای هغه وری یا اډګته هم حلالولی شي. نو دا د زناورو د عمرو په باره کې و. لہذا په دې شرایطو باندې ځان پوه کړئ. الله دې وکړي چې په دې خبرو باندې پوهه را نصیب کړي. آمین.